یو سړی وایي زید اطیب ابن، زید اطیب ابن، اگر ابن ته نسب دغه اطیب ورکو، اطیب اسم تفضیل دی. اسم تفضیل په ظرف کې، په حال کې، په تمیز کې، په دې ټولو کې عمل کولی شي، لیکن مفعول به کې نشي کولی. د کله دې مفعول به مفضل علیه وي او هغه د کلمې د من لاندې یا د مضاف الیه د وجه نه مجروري، او پاتې شو عمل د اسم تفضیل د رفع، نو په ضمیر کې د رفع عمل کولی شي، ځکه ضمیر مستتر دی او معمول مستتر معمول کمزور وي، کمزور معمول دی، د اسم تبدیل پکې عمل وکړو. لیکن اسم ضامر هو معمول قوي دی، اسم ظاهر معمول قوي دی، نو په دې کې اسم تبدیل عمل نشي کولی مگر چې د شروط ثلاثه شروط موجود شي، بیا به عمل کولی شي. اسم تبدیل عمل د رفع په اسم ظاهر کې نشي کولی، ځکه چې د صفاتو عمل دا د دې وجه نه چې هغه د فعل سره مشابه وو، اسم فاعل او اسم مفعول او صفت مشبه او دې ټول عمل ځکه کولو چې دا د فعل سره مشابه وو، او اسم تفضیل د فعل سره مشابه نه ده. دغه معنا د زیادت رااله، دغه معنا د زیادت رااله، لکه د طالب نه ده، د ته روټۍ مور کوي، ولی سره انګریزی دی، ګیرې والی ده، د تاسو طالب وایي زیادت پکې راغلی، خارخ پکې پیدا دی، سر نه انګریزي جوړ کړی دی او ګیرې والی، او بیا هغه توبه وایي چې زما د توبې بیا خیر دی، اوس طالب دی. نو اسم تفضیل کې تکبر راغلی، زیادت پکې راغلی دی، نو دې وجه نه د مشابهت د فعل سره ختم شو، نو د عمل د رفع په اسم ظاهر کې نشي کولی، عمل د رفع خیر. لیکن چې شروط ثلاثه موجودی، نو دې شروط ثلاثه د وجه نه به د اسم تفضیل هغه زیادت ختم شي، چې زیادت ختم شي بیا د فعل سره مشابه شو، نو په دې صورت کې هغه مشابهت د فعل سره راغی، نو بیا په اسم ظاهر کې عمل کولی شي. درې شرطونو دپاره د مثال درته بیان کو. الا فی مثل قولهم، الا فی مثل قولهم ما رأيت رجلا احسن في عينه الكحل منه في عين زيد. مراد د دین هغه اسم تفضیل له چې د هغې معنا تفضیلي په حرف نفي سره ختم شوي، همیشه دپاره نفي چې متوجه شي مقید ته، نو رفع د قید راولي، رفع هغه احسنیت ختم کو، نو حسن په خپل ځای باندې باقي پاتې شو. او داسې اسم تفضیل چې هغه په ترکیب کې صفت واقع شوی دی یو څیز دپاره، لیکن په حقیقت کې تعلق د بل څیز سره، دغه احسنه په ترکیب کې د رجلن دپاره صفت واقع دی، ځکه دغه رجلن موصوف دی او احسنه د هغې دپاره په ترکیب کې، لیکن دا حسن خو په رجل کې نه دی، حسن په رانجو کې دی، حسن په رانجو کې دی. رانجه د زید په سترګو کې دا ښه دي د هغه رانجو نه چې د بل سړي په سترګو کې دي. بعض طالب چې رانجه واچوي نو ډېر حسین ښکاري، او بل طالب چې رانجه اچولي هغه دومره حسین نه ښکاري، نو دې وجه نه رجلن دپاره په ترکیب کې احسنن صفت دی، لیکن په حقیقت کې دغه احسنوالی په رجل کې نه دی بلکې دا په رانجو کې دی. نو رانجه مفضل هم دی او مفضل هم دی، او حالانکه اسم تفضیل کې مفضل بیلی او مفضل علیه، نو دی وجه نه هغه معنا تفضیلی دی کې ختم شو، بلکې مفضل او مفضل علیه یو شی دی. او مکه رانجه دی، دا مفضل هم دی او دغه رانجه مفضل علیه هم دی، لیکن باعتبارین چې د زید په سترګو کې والی نو دا مفضل دی، او چې د بل په سترګو کې والی مفضل علیه دی. په اعتبار د لفظ سره مفضل هغه د زید هغه رانجه دی او مفضل علیه د بل سړي رانجه دی، لیکن مانن مفضل کم شی دی، مانن د زید د سترګو رانجه افضل دی په چا باندې؟ د سړي د سترګو په رانجو باندې. نو دې وجه نه هغه معنا د زیادت ختم شوه، نو بیا مشابهت ته دغه صفت د فعل سره راغې، نو اوس دی عمل کولی شي. ما رأیت رجلا ما نه دی لیدلی یو سړی احسن فی عینی چې خشتی
داغه پسترو کې رانجه منه دغه رنجونه فی عین زید پسترګو د زید کې د زید پسترګو کې خلابل شان مزه کوي فإن الكحل فاعل دا كحل فاعل د احسن د پاره او وها هنا بحث پدې کې بحث ده هغه دا چې دا معنا په دوه نورو ترکیبونو سره درته ادا کول شي دا ترکیب کنيوي او یو سړی د دې په دې باندې یو بل ترکیب کې دی بره درته حاشیه کې خره که یو سړی داسې وایي چې ما رأيت رجلا احسن في عينه الكحل من عين زيد عبارت لنډ شو او د دې نه چې لنډه نه بیا داسې وایا ما رأيتك عين زيد احسن فيها الكحل اکه معنا په دې لنډ مثال کې مدا شو نو د دې لپاره دو مثالونه نورم دي د دې لپاره دو مثالونه نورم دي د بحث دا معنا ده چې دغه معنا ته په دو نورو حاشیه کې درته لیکلي وهنا بحث د حاشیه کې څه لیکلي وهو انه يجوز في هذه المسألة ان يقال بعبارة أخرى أخصر كغا عبارة مختصر من الأولى ما كون معناهما واحدا وهي وغداد ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من عين زيد فاختصاره بحذف المضاف من مجرور منه دونمه وهو العين إذ التقدير من كحل عين زيد لأن المقصود من هذا الكلام تفضيل الكحل على الكحل لا تفضيل الكحل على العين وأيضا يجوز أن يقال فيها عبارات ثلاثة وهي ما رأيتك عين زيد احسن فيها الكحل دا طول لند دا طول لند او دا دریم ترکیب چې ما درته وی چې ما رأيت كعين زيد احسن فيها پدې باندې دا کافی مولا یو شعر راړل دي چې شاعر وای مررت على وادي السباع ولم اره شاعر وای مررت على وادي السباع ولم اره كوادي السباع حين يظلم واديا دی وای د دومره بادرې ما چې د زمرو په وادي تیر شوی ما او ما نه دلی یو وادي چې هغه توره تیاره کې دومره توره وي لکه چې په کومه وادي زه چې په کومه وادي کې تلم هغه د غر په خوا کې وه او ډېرې غټې ونې وي پکې او د زمرو غړمبارو نو بلا تیارې جمع شوي وي یو خود شپه وه او وریځې وي او آسمان کې پړک پړوکو چې پړک پړوکي بیا تیاره نورم زیاته شي او چې په یو ځای کې د غره په خوا کې روانې او بیا چې پکې زبردستې غټې ونې مي او کندې کپرې مي خطرۍ چېرته په کمر نه پرېونوزم چېرته بعضې وخت بلکل وړه پته نه لګي او د زمرو اوازونه مې نو څومره تیارې جمع شوې په داسې کندو زه تېر شوی خپله بهادري بیانوي مررتو علی وادي السباع زه تېر شوم په هغه کنده د درندګانو باندې ولم اره او د نه وینم وادي یو وادي چې هغې کې تورې تیارې وي د دې وادي په شان بله وادي ما نه ده کتلي او بیا وایي اقل به رکب اتوه طئیة په دې کنده کې سواره خلک هم درنګ نه تېروي یکدم شخت تېرېږي یېرېږي چې زمري مو نه خوري چې د سوارو دا حال دی نو د پیاده خو به باد بیا جاري وي یو سړی پاسوریا خو بیا هم وتی شي نو چې یو سړی پیاده رواني نو دې پکې مړه واله او خو به بلکل مړي بیا اقل به رکب اتوه طئیة په دې کې سواره خلک درنګ چې کمدنو هغه نشي تېرولی و اخوف او یریږي الا ما وقى الله صاريه ها که الله تعالی یو سړی پکې بچ کوي ورنه د بچ کېدو امکان پکې نشته نو دلته کې دغه اقل به رکب صيغه د اسم تبدیل او رکبن ته هغه رفع ورکړې ده ځکه چې دلته معنا تفضیلي په کلمې د ما سره ختم شوی دی نو اسم تفضیل چې د تفضیلي معنا نه مجرد کې نه بیا فعل سره مشابهت پیدا شلو خبره ختمه شوه القسم الثاني الحمد لله فرغنا من القسم الاول وكان طويلا اوږد د اسم بحث اوس دویم قسم د فعل شروع شلو وقد سبق تعریفه طالب اوس خو د کار آخرنۍ لره خبره به درته لام درلا کومه نه نو مخکې تعریف وګوره پاڼې راواړوه چې د فعل تعریف یې زده کړی و چې کلمة تدل على معنی فی نفسها غیر مقترن
باحد الازمنه الثلاثه او علامات مقترنه او علامات تم درته بیان کړیو چې لکه علامه د قد د سین د صوفه د پلان کې د آلته وګوره اوس کال اخرنه ده بیا را باندې پیتی کومه کم از کم تبم سګوري زاړه سبقونه او چې کم طالبان لا نن رالل نو هغې ته خو بیا ډېره ګرانه ده د خدای انصافدارو ششمایي چوټیانو نه پس کور ته مه ځئ دا د ګټې او د بیلاس سبقونه دې وجه نه او قیمتي وي نو کافي سبقونه دی نه لاړل وقد سبق اوس تکرار ته ځان ونیسئ ښه یاد یې کړئ کله نه کله دغه دینو کې امتحان راشي او طالب وایي د خو تللی ومه وطن ته تللی ومه وطن ته تللی وي نو سبق یاد دی وقد سبق تعریفه سره د خواصونه واقسامه ثلاثه اقسام د فعل درې دي ماضن ماضی ده ومضارع مضارع ده وامر امر ده دا اقسام د فعل دي الماضي ماضی څه ته وایي وهو فعل دا یو فعل دی دلالت پکې علی زمان په یو زمانه باندې قبل زمانک مخکې د زمانې ستانه فعلونه چې نو د امس نه احتراز راغی امس دلالت کوي په زمانه ماضی لیکن دا اسم دی او ماضی هغې ته وایي چې دلالت په زمانم کوي او معنا حدثیم پکې وي امس کې تشه زمانه ده او حدث پکې څه دی ضربه معنا هغې سړي په زمانه تېره شوي کې وهل کړي او د امس معنا پرون څه چیس کلی وي روټۍ خوړلې وه نو امس کې مجرد زمانه ده مونږ ماضي هغې ته وایو چې هغې کې معنا حدثي او زماني دواړه وي نو دا یو فعل دی چې دلالت به کوي په زمانه باندې قبل زمانې کا د زمان اضافت کته دا د ادنا ملابست ته وجه زمانه ستا ده څه که زمانه د الله ده زمانې خو ټولې د الله تعالی قبضه قدرت کې دي نو اضافت تا زمان مخاطب تا د ادنا ملابست نه ده اصل کې ده قبل زمان انت فيه په دې زمانه کې چې اوس ته موجود یې د دې نه مخکینۍ زمانه باندې ماضي دلالت کوي سار چې تاسو چیس کلی هغه ماضي وه یا اوسې چې کمرو کې ناست وی او ټنګ نه پس دلته راغلی هغه ماضي وه نو ته چې کومه زمانه کې حال یې د دې نه مخکینۍ زمانې ته ماضي وایي قبل زمانک او زمانک کې دا کاف حرف خطاب لكل من يصلح ان يكون مخاطبا هر طالب د هدایت النحو دکا نه مراد دکا تا تم وی مصنف دکا خطاب لكل من يتعلم كتاب هداية النحو وهو او دغه ماضی چې دا مبنی د تعریف د ماضی نه پسې د ماضی حکم بیان کولو چې حکم د ماضی دا دی چې دا به مبنی وي ځکه اصل په افعالو کې بنا ده بنا ده ځکه چې معنی مقتضیه د اعراب پکې نه دی موجود معنی مقتضیه د اعراب سو دریو کنه فاعلیت مفعولیت او اضافت هغه په دې کې نه دی موجود او دا مبنی په فتحه باندې مبنی وي ځکه ماضي ډیره ده نو کثرت تقاضا د تخفیف کوي او فتحه اخف الحرکات تا او دا فتحه هغه ده چې لفظنی لکه ضربه دخلا خرجا اکلا شربا په دې ټولو کې به مفتوحه ده شربا اکلا کې لام مفتوح ده دخلا کې لام مفتوح ده یا دا چې هغه فتحه تقدیرا لکه رما او دعا درما په آخر کې فتح نشتا لیکن په تقدیر کې ستره ما په اصل کې رمایه ده او دعا په اصل کې دعوه ده نو فتح عمله چې لفظن وي لکه ضربه او قتل او دخل او خرجه کې یا دا چې تقدیرنی لکه پرما او په دعا کې لیکن دا کلمه مبني بر فتح وي ان لم يكن معه ضمير چې ضمیر ورسره نه راغلی مرفوع چې هغه ضمیر مرفوع وي ضمیر مرفوع چې ورسره راغلی نو بیا به آخر د مبني ساکنه کې نو بیا به داسې نه وی ضربتا بلکې وی به ضربتا ضربتی ضربتو ځکه چې دا ضمیر مرفوع متصل کالجزء من الکلمه ده نو ګوا به توالی د حرکات اربعو راشي فيما هو كالكلمه الواحده
او توالید حرکات اربع ثقيله علی اللسان په یو کلمه کې څلور حرکتونه نه جمع کیږي نو مجبورن به بیا آخر د ماضی ساکن کې بیا به ضربت ضربت ضربتی ځکه چې ضمیر مرفوع متصل دا کل جزء من الفعل نو دا داسې ده لکه یو کلمه نو که دا ټولې حرکات پراولي نو توالید حرکات اربع بدات شي ضربتا ضربتو ضربتی او دا ثقيل علی اللسان ده د بیا باندې مبني بر سکونی ولا واو چې اخر کې ګوره واوم ني که اخر کې واو راغلی نو واو تقاضا د ضمیر ما قبل کوي ضربو ضربا ضربا ضربو ضربو کې د واو د جنبی باندې ضمر علی ځکه چې واو بعد الفتحه یا بعد الكسره ثقيل علی اللسان ده كضربا ومع الضمير المرفوع المتحرك على السكون كضمير متحرك و سر مرفوع راغلو نو بیا باندې مبني بر سکون بیا به ضربتا ضربتي ضربتو وعلى الضم او بیا به مبني بر ضمي مع الواو كضربو ځکه واو تقاضا د ضمیر ما قبل کوي دا درته ماضی بیان کا ماضی تعریف سره یاد مکو پرچا کې براشي د ماضی تعریف کا الکه ماضی په سبانه به مبني وي جواب بلکې چې ماضی مبني بر فتحه وي الکه د ماضی سره کذا ضمیر مرفوع متصل راغلی بیا مبني بر سکونی الکه ماضی سره اخر کې کواو راغلی نو بیا مبني بر ضمیر دا جواب ورکوي اكتب تعریف الماضی الکه د ماضی تعریف لیکه نو تعریف به لیکي او وما هو حرکت بنائه د حرکت بنائی سره واذا كان ما هو الضمير المرفوع المتصل فكيف بناؤه واذا كان في اخره واو فكيف بناؤه وہی گئی سوالاتو بیا به جوابات لیکي ځان ګوره پوهه یو کتاب ګوره مطالعه مجاری شوی ده کنه سا مطالعه جاری ده مطالعه جاری چې طالب کتاب ګوري او پنیم کتاب پوهیږي دې ته وایي مطالعه جاری الکه زما مطالعه جاری شو د شپې مخکنه سبق ګوري حواشی ګوري او که الهامیو درایو تاری سمبټ په ګوري نو چې سنا س طالب پوهیږي نو بیا مطالعه جاری وي د ټوډيري او طالب دغه مطالعه نه جاری کړه استاد تبره نو استاد ورته په دارو کې د جمال کوټي او سو ګولې وري نو شپې ته دسته شوی مطالعه جاری کړه ته ویل ما دې توبې دمای خو بنیاد وستو کټ په وته استا مطالعه وټاسو او سو استا مطالعه جاری کې درکې جاری کم نو سم د جلاب ګولې ورکړې دا مطالعه جاری کېدل دې ته وای زه خو یې مړ کم بیګا به استاد مطالعه جاری کم نو طالب چې د تو نحو وي په کار دا چې د پس حاشیه باندې پويږي نو دې بیا کافیه چې ګورون بیا با پورا پويږي یعنی حاشیه ګوري د شپې نه سبق بعد طالب چې کتاب دل تټپ کی قسم خړلې چې کتاب بس ابا دغه ټیم کې کولاوم کني بیا نه کولاوم ناغه بخاوري مولا چی انا مولا کیږي وثانی مور پلار را لګلی چې ما بچي به مولای او بچي ما سوا د غب شپ نه بل سني خدای تاسو مولایان کینو والثانی المضارع یا بس کوي الثانی باندې